السلام علیکم محترم ملګرو. مفتی ګور الشاه صاحب چې تاسو ټول پیژنئ، مفتی صاحب څنګه سړی دی دې طرف ته نه ځو، خو مفتی صاحب یو نصیحت کړی دی، دا در سره خامخا واورئ او د زړه په غوږونو یې واورئ او په زړه باندې ولیکئ او دا در سره مخکې شیر کوي د ملګرو سره. راځئ مفتی صاحب دا نصیحت وورو چې مفتی صاحب څه وایي. کو جام دیو مو کوم وړوما بس یو څو نصیحتونه درته کوم د انسان څه پته لګي. یو خدا زموږ ټول دین الحمدلله اسلام دین دی، د اسلام نه خو دې خالو شوتلې، خو بیا په اسلام کې به ان شاء الله په حنفیت باندې وځو. دا حنفیت څه د الله د طرفه منزل مذهب نه دی راغلی، خدا زمونږ د اکابرینو د علم یو نچوړ راغلی دی. او بیا د حنفیت نه وروسته به ان شاء الله موږ په دیوبندیت کې اوسو. د دیوبندیت چې څونه شاخونه دي ګورې هغې سره به ټچ کېږي. ښه زه مولیانو او قاریانو تاسو ته دا جوړې نیسم، ګورې خفه کېږئ ما نه مه ګورې. ښه زه تاسو ته دا جوړې نیسم چې په منځ کې به اختلاف نه کوئ. ګورې تاسو طالبان به ګورې مجاهدینو پسې ملنډې نه وخت، تاسو طالبان به ګورې تبلیغیانو صاحبانو پسې ملنډې نه وخت. تاسو د افریقې د حالاتو نه خبر نه یې چې دین کوم ځای ته ورسېد او چا ورسو. د کینیا د سومالیا د ایتوپیا ځنګلونو کې دین چا ورسو. بیا مجاهدینو تبلیغیانو ته به هم ګورئ چې تاسو به هم د قاریانو عالمانو طالبانو پاس ساتئ. ستاسو په منځ کې چې جوړ موجود وي نو دشمن به تاسو نه ګورئ لرې لرې ځي. چې تاسو په خپل منځ کې توړ پیدا کړو، د توړ د وجې نه به شیطان هم خوشحالېږي او د شیطان سره غټ دشمن چې هغه سامراج دی او د دې وطن دشمنان دي زمونږ هغې به خوشحالېږي. نو شیطان به خفه کوی او که خوشحالوی به یې وایې که نه خفه کوی به یې که حاجي صاحب شیطان به خوشحالي او که خفه کوی به خفه کوی به شیطان له بړه چې څونه ښکلې جمله دي وي، د 1,00,000 روپو جمله دي وي. شیطان له بړه چې د دین دشمن له بړه چې نو شیطان او د دین دشمن له چړه چې نو جوړ به پیدا کړي. دا کافرین زموږ څه وي جوړ پیدا کړي. او چې تا څونه جوړ پیدا کړي د دین کار به جاري وساري وي. او چې توړ دې پیدا کړي د توړ د وجې نه کار نه کېږي، هر شي د توړ د وجې نه خرابي. په دې لاسونو ستاسو دا ګړۍ وي، دا عامې ګړۍ دې کې خپل خار میکینزم دا تاویږي را تاویږي. دې کې یو پوټۍ غوندې شګه راواله د دې نوکونو په سر باندې راواله او واچوه او دا ډکنه پې نه بنده که دا به بندېږي. ځکه رکاوټ پیدا شو، توړ پیدا شو. کله چې توړ او رکاوټ پیدا شي د دین کار بندېږي. دا د الفت کار دی، دا د محبت کار دی. ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به تاسو پوره کتلی او ویډیو به هم خوښه شوي. نو ملګرو ویډیو در سره لازمي لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ او د مفتی صاحب دا خبرې په دې باندې لږ غور او فکر وکړئ او لږ په خپل ګریوان کې وګورئ. د فتنې دور دی، یقینا د مفتی صاحب خبرې قابل عمل دي او په کار موږ له دا ده چې د فتنو نه ځان وساتو او په دې خبرو باندې عمل وکړو. حنفیت دیوبندیت دا راټینګ کړو او نورې فتنې د هغوی نه ځان وساتو. نو ویډیو در سره مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ.